ګور صحابه تفوس کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ما هذه الاضاحي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پاک پیغمبره دا قربانی څه شه د دې خوراته لک وضاحت وکي کنه مونږ هر کال په سونو په لکاو په زرګاو ساروي علالو دا الله پاک پیغمبره دا څه شي د دې حقیقت څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابيكم ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام دا تاسو د پلار د ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام سنت دی باندې موږ ټول ته علم دی کنه چې دا قرباني چې موږ ټول د ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام سره سنت دا ډیر عجیب پس منظر دی ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام اولاد نو د بوډاوالي عمر ته ورسېدو د شپې په پاسېدو د تهجد په ټیم کې او د الله جل جلاله په دربار کې به فریاد کو الله مال یو بچی راکا الله مال اولاد راکا نو د سارا بیبي د ګیډې نه د ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام اولاد نو نو د هاجره بیبي سره نکاح وکړو الله تبارک وتعالى ورته داغي د ګیډې نه اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام ور نصیب کو دا هغه بچی چې ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام ته په اخیری عمر کې په ډیرو دعاګانو نصیب شوی و نو چې څنګه پیدا شو نو ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالى وحی وکړه ابراهيم دا اسماعیل او د مور هاجره دا بوزه هغه ځمکې غیر ذی زرع ته بوزه یو خوشي بیابان ته ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام هاجره بیبي روانه کړه جبريل علیه الصلوۃ والسلام ورسره ملګری دی چې چرته خیسته ځای راځي ابراهيم علیه الصلوۃ والسلام د جبريل علیه السلام نه تپوس کوي جبريله ګوره چې الله تبارک وتعالى راته دا ځای ښودلی دی نه جبريل علیه السلام وایي مخکې ځه د الله حکم څه دی مخکې دی تله در دې پورې چې ریګستان ته راورسېدل د شګو یو بیابان ته سرو شګو ته راورسېدلو جبريل علیه السلام ورته وي ابراهيم الله فرمایي چې دا هاجره او اسماعیل په دې ځای کې پرېږده ها په دې ځای کې پرېږدم الله حکم دا دی چې دلته پرېږده او دلته پرېږده وه په هغې ځای کې هاجره بیبي پرېښودله ابراهيم علیه السلام تېنه روان شو د الله حکم دا او ابراهيم الله تبارک وتعالى فرمایي چې هاجره او اسماعیل پرېږده خو ګورې عزت او په شا به ورته ګوري په شا به ورته نه ګوري ابراهيم علیه السلام هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام پرېښوده روان ته شو چې روان ته شو هاجرې بیبي رامنډه کړه ابراهيم علیه السلام د شاته د کپړو نه ونیو او وی ورته ویل الى منتقلنا یا ابراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس و ابراهيم په دې خوشي بیابان کې می چا تفریدي دا خوشي بیابان دی ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس وان خودل توبشتا او نه بندگان شتا او نه د خوراک سکاک ششتا پسرو شګو کې می د وړو کې معشوم سره چا تفریدي ابراهيم دارا سره سکای ابراهيم عليه السلام پشان ګوري د الله حکم دا چې پشابا نه ګوري بیا ابراهيم عليه السلام روان دي هاجري بیبي بیا را منډه کړه الى منتقلنا یا ابراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس و ابراهيم په دې خوشي بیابان کې می چا تفریدي ته د خپل وړو کې بچي سره بس کوما ونه د خوراک سشتا ونه د سکاک شتا ونه څوک انسان شته چې څه شی تنه غواړم و ابراهيم دارا سره سکای ابراهيم عليه السلام په شابان دي نه ګوري روان دي هاجري بیبي په درېم ځل منډه کړه و الى منتقلنا یا ابراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس و ابراهيم دارا سره سکای چا باندې مسپاري او چا ته مفریدي ابراهيم عليه السلام چې په شابان دی وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شي هاجره بیبي چې وکتل شوله وی ګوره چې تا ته ستا د رب حکم دی کو تا ته چې زما سره سکای تا ته ستا رب فرمایلی کو ابراهيم عليه السلام ته سر ولکه او ما ته زما رب ویلی دي هاجره بیبي څه کمزوري زنانه نه وه د بادشاه لور وه او د پیغمبر ښځه ده او د پیغمبر مور ده څه کمزوري زنانه نه وه ابراهيم چې کوم رب تا ته ویلي ته ځه هغه رب به چرې ما نه سپوری ما په هغې رب وسپاره هغه رب به چرې ما داسې نه پرېږدي زه ابراهيم علیه السلام ته لاړ اسماعیل علیه السلام د هاجرې بیبي په غېږ کې دی پی وله ورکوي چې پی وله ورکوي هاجره بیبي نه اوبه شته نه ډوډۍ شته وږې تږې ده په سینو کې پی وچ شو هاجره بیبي په خپل هم د خوراک نه او د سکاک نه دا تکلیف ته ورته بې اطمینانه ده اسماعیل علیه السلام تم پی ختم شوي دي د اسماعیل علیه السلام داسې چې ډېر ګډ وډ شو اسماعیل علیه السلام د لوږې نه نو دې داسې ځان ته په شګو کې سملو او هلته یې غونډکۍ وه دې ته به وخېږم چې څوک سي کړم چې اوبه خو ترې وغواړم
اوبه خو دې وغواړم که نه نو دا غونډکۍ ته بره وختله او لاندې اسماعیل علیه السلام یې په شګو کې سملولی دی نو د صفا غونډۍ ته وخته نو چې هلته وخته ګیر چاپېره یې وکتل نو څوک نه ښکارېدل نو دا د هغې ځای نه را روانه شوه نو چې را روانه شوه او ښکته راله نو ګوره د صفا غونډۍ ته یې منډه کړه دا مروه د صفا نه را روانه شو مروه ته دا به چې کله دې غونډکۍ ته بره وخته که نه نو لاندې به اسماعیل علیه السلام ښکارېدو خو چې لږه به راکوزه شو ښکته که نه نو د اسماعیل علیه السلام به د جاړو او د بوټو په شا شو نو دوی به بیا منډه وله په منډه به یې غله ځان را رسو چې شر مخصه شی رانه ونه خوري دې سر وهلې او بر وهلې د صفا او مروه په مابین کې منډې وي کله یوې غونډۍ ته خیږي او کله بلې غونډۍ ته خیږي کله یوې ته خیږي او کله بلې ته خیږي چې څوک سي کمه چې اوبه چې زه ترې اوبه وغواړم الله چې کله بره وختله که نه او ښکته یې وکتل د اسماعیل علیه السلام خواته جبریل علیه السلام ناست دی او اوبه یې ښکاره کړي دي حاجره بیبي رامنډې کړې ښکته راکوزه شوه او زر ځلې ترې د شګو پل تاو شروع کړو چې د اوبه ځان ته منع کړم وی زم زر ځلې اوبه رامنې کړې هغه د زمزم اوبه چې دي دا هغه اوبه دي چې کومې د اسماعیل علیه السلام دپاره جبریل علیه السلام ښکاره کړې دي الله تبارک وتعالی ته د حاجرې بیبي دا منډې دومره خوښې شوې که نه دومره خوښې شوې چې نن هم حاجیان لاړ شي که نه وایي د صفا او مروه په مابین کې سعی کوي سعی معنی دا ده چې لږه منډه پکې وي که نه دا هغه د حاجرې بیبي هغه منډې الله ته خوښې شوي دي چې تر قیامته پورې ځان ته ژوندی ساتلي دي بیا به هر کال ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام تپوس له راتو تماشه به یې کوله چې زما بچی څنګه دی یو ځل راغی چې د شپې اوده شو نو خوب ویني الله تبارک وتعالی ورته فرمایي ابراهیمه دا اسماعیل ذبحه که دی حلال که زما په لاره کې حلال که چې سار شو ابراهیم علیه السلام اوښان حلال کړه سل اوښان یې حلال کړه چې بیا وده شو بیا یې خوب ولیدو ابراهیم اسماعیل حلال کا نو چې سار راپاسېدو نو بیا یې سل اوښان حلال کړه نو چې په درېیمه شپه وده شو وی خوب یې ولیدو ابراهیمه زه درته وایم چې اسماعیل حلال کړه ته اوښان حلالوې زه درنه د اسماعیل قرباني غواړم او ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی نه زما د بچي قرباني غوښتې ده دا یاد وساتئ د پیغمبرانو خوب چې دا وحي دا د پیغمبرانو خوب وحي ځکه پیغمبر ته شیطان نشي راتلی په هغه باندې شیطان غلبه نشي کولی هغه ته چې کوم خوب راځي دا د الله د طرفه ډایرک وحي هغه ته ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو ماته الله تبارک وتعالی زما د بچي قرباني غواړي حاجرې بیبي ته وایي خپلې بیبي ته وایي دا زما دا بچی تیار کا مونږ د یو لوی میلمه خواله ځو یو لوی میلمه خواله په میلمستیا باندې ځو زما دا بچی تیار کا مونږ د چا خواله په میلمستیا باندې ځو حاجرې بیبي اسماعیل علیه السلام تیار کو ابراهیم علیه السلام د ځان سره رسۍ او چړه پټ اغوستې دي پټ اغوستې دي اسې مور ته که اوس ته ووایم چې الله تبارک وتعالی قرباني غوښتې اسې چې دا انکار وکړي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کو حاجرې بیبي داسې سنبال کو لکه څنګه چې دا زمونږ زمانه کې بچي د پلار سره چېرته ځي نو میندې سنبال کړي که نه دکه رنګې مور یې سنبال کو ابراهیم علیه السلام روان دي اسماعیل علیه السلام یې د لاس نیولې روان دي دواړه په دې کې شیطان چې په شیطان په بدن اور بل شو دا خو به د دنیا په تاریخ کې لیکل کېږي چې داسې هم په تاریخ کې تېر شوي چې د الله په نوم باندې یو سړي خپل زوی قرباني کړی دی دا چېرته شیطان برداشت کولی شو راغی حاجرې بیبي له د بوډۍ ښځې په شکل کې وی حاجرې وی حضرت څه شو صاحب څه شو یاره هغې خو د چا خواله په میلمستیا باندې لاړو خلیل الله دی که نه د الله میلمستیا له روانو د الله دوست دی د چا خواله په میلمستیا باندې لاړو د میلمستیا نشته دی اسماعیل حلالي له روان کړی دی حاجره بیبي ته وایي دا ته څه وایي داسې کیدی شي یو پلار به چېرته بچی حلال کړي دا ته څه وایي هغه ورته وایي نه که نه ده ته د ده رب فرمایلی دي ځکه یې روان کړی دی الله حاجره بیبي ورته وایي چې کله ورته زما رب ویلي دي کو زما په غېږ کې سل اسماعیل او هغه د الله د نوم نه قربان یو اسماعیل سل اسماعیل زما د نوم د الله نه قربان شي شیطان دغلته ناکامه شو راغې د ماشوم په شکل کې اسماعیل علیه السلام ته وایي اسماعیل تا ته پته ده بابا دې چېرته روان کړی وی او مونږ د چا خواله په میلمستیا باندې ځو وی نه اسماعیله بابا دې حلالوي اسماعیل علیه السلام ورته وایي څه بېوقوفه یي بچي چې حلال کړي دي هغه په ما دومره مهربان پلار دی هغه ما حلالوي وی نه که نه ستا رب ورته ویلي چې دی حلال کا اسماعیل علیه السلام ماشوم دی د 14 کالو دی شیطان ته څه جواب ورکوي وی زما رب چې ورته ویلي نو زما سر ترې نه قربان ابراهیم علیه السلام له د مشر سړي په شکل کې راغی ابراهیم ډېر هوښیار سړی ښه ما خو ته ډېر هوښیار حسابولې خو ته ډېر کم عقل وختې ولې بچی دې روان کړی حلالې لکه نه ویا په خوبونو چا بچي حلال کړي دي په خوبونو چا بچي حلال کړي دي څه کم عقل انسان وختې ما خو چې ته ډېر هوښیار یې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا هغه لعین دی چې کوم زما نیکه آدم علیه السلام ته وسوسې اچولې وي ابراهیم علیه السلام کاڼې راواغېستو ګزار یې پرې وکړو
اوس هم چې اجیان لاړ شي کنه شیطانان ولي دا هغه ځایونه دي چې ابراهیم علیه السلام دغلته به شیطان ګزارونه کړي دي الله ته هغه ادا خوښه شوې ده مونږ چې لاړو مونږ هغه نشانونه په ګټو ولو دا هغه ادا ده ابراهیم علیه السلام په یو ځل د کاڼي ګزار وکړو دویم ځل یې وکړو دریم ځل یې وکړو الله ته دا ادا دومره خوښ شوه چې شیطان ابراهیم علیه السلام دغه ځای نه وزغلو چې کله د مینا مقام ته رالو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي باسماعیل یا بنیه انی ارى انی اذبحک فانظر ماذا ترى اسماعیل یہ بچوڑیا یا بنیا اے زما بچوڑیا څومره خوږه لهجه ورته وایي اے زما بچوڑیا ما خو خوب لیدلی دی چې زه العلوم ته د الله حکم دا دی نو فانظر ماذا ترى ته راته څه وایي ستا رایي څه ده ستا رایي څه ده اسماعیل علیه السلام ورته فرمایي یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما داسې ورته نه وایي چې پلاره ما حلال کا بلکې څه ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر وا بابا زما چې څه راسره کوي هغه وکړه کو علالای مې کو د نن زمانې بچی کنه او پلار ورته وي چې بچی علالوم دی هغه ورته چې پلار کو قاتلی ظالم یو پلار چې یو بچی ته لږ غونته کې توجه ورکړي کنه بل پلار ته بچی ډایرکټ اوچت شي زموږ د پلار ډیر ظالم دی ډیر ظالم دی وګوره دا خیال ساتي او زما خیال نه ساتي هغه ته وي بچی علالوم دی هغه ورته بابا چې څه کوي هغه را سره وکړه څه چې کوي هغه را سره وکړه او ان شاء الله ما به صبرناک ومومي الله ګوره د اسمان نه فرشتي تماشا کوي الله دا دې څنګه امتحان کې ابراهیم اچولی دی هغه بچی چې په دعاګانو یې غوښتې و الله نه دی چې د هغه د لاس نه حلالای اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لاس خپې راله وتړه ځکه حلاله ده هسې نه چې تا ته تکلیف درکمه په لاس خپې به ډېر وخمه نو هسې نه چې تا ته تکلیف درکم کلک مې وتړه الله الله تبارک وتعالی فرمایي فلما اسلم وتله للجبین چې کله دواړو غاړه کېښوده پلار علالي ته راضي دی او بچی غاړه کې خودو ته راضي دی چې کله دواړه غاړه کېښوده نو وتله للجبین جبین تندي ته وایي په دې تندي یې راخلاص کو په تندي یې راخلاص کو بعض مفسرینو ویلي دي وایي په تندي ذکر راواچو چې د اسماعیل علیه السلام ورته وویل وی بابا کو داسې مې حلالۍ نو هسې نه چې زما مخ او زما سترګې ویني ترس را باندې راشي ستا ټول مخ مې راتاو کړه چې مخ مې نه چې دا چاړه ښه تیزه وچلی نو چې کله په تندي باندې راتاو که کنه او ابراهیم علیه السلام سترګې وتړلې هسې نه بیا هم بچی دی زه یې په مرۍ چړه راکاږم او کوم بچی دی چې د الله نه په ډېرو دعاګانو غوښتی شوی دی زه ستا مخ ته ګورم هسې نه چې د الله حکم جاري نه کړمه نو ابراهیم علیه السلام چې سترګې وتړلې نو اسماعیل علیه السلام ورته آواز وکړو چې ابراهیم علیه السلام دا چاړه د اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده که نه وی بابا صبر چاړه مه چلوه چاړه ښه بچیه ولې اوس خو دې راته وي چې څه کوې هغه وکوه او اوس انکاري شوي چې چاړه مه چلوه نه بابا دا نه واما زما لاس خپې پرانه ځه زما لاس خپې پرانه ځه ولې پرانه ځمه ځکه پرانه ځه بیا به خلک وایي چې د پیغمبر خپل زوی لالو نو تړلی و ځان ته یې تړلی و بابا لاس خپې مې پرانه ځه چې په تاریخ کې دا یادېږي چې اسماعیل په خپله سریښی و اسماعیل په خپله سریښی و بابا او لاس خپې مې پرانه ځه او خیر دی چې حلال مې که ته رانه سیټ ته شي چې زه بیا خپې لاس ښه وټکوم چې سا ورکمه الله دا ګوره ډېر عجیبه منظر دی ښه دا د خولې ویل الفاظ نه دي دا څه قصه نه ده دا چې زه تاسو ته کیسه بیانوم دا د قرآن او حدیث نه ثابت دا یو منظر تیر شوی دی دا نن چې مونږ قرباني کړو دا د هغې پس منظر درته لږ بیانوم الله چې لاس خپې پرانستل ابراهیم علیه السلام چړه راواغسته او چې چړه د اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده زور یې کړو د الله اکبر چغه یې کړه خو چړه غوڅول نه کوي چړه غوڅول نه کوي ابراهیم علیه السلام حیران شو د الله حکم پاتې کېږي چړه بیا تېره کړه بیا چې د ابراهیم اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده او چغه یې کړه د الله اکبر خو چاړه وایي چې زه غوڅول الله چړې ته د الله د طرف نه حکم شوی و چړې کو زما د اسماعیل د یو ویښته ځای کو زما ذمهواره ته ګورې زما ذمهواره ته ګورې زما د اسماعیل کو د یو ویښته ځای کو یو ویښته دې ځای کو ابراهیم علیه السلام چړې ته ولې غوڅول نه کوي ولې زما نه د الله حکم پاتې کوي چړه ورته په زبان حال سره وایي ابراهیمه ته ما ورته غورځېدلی وي ورته الله یو ځل ویلي وو چې وره ګورې زما ابراهیم ته څه ونه وایي ما ته سل ځله حکم وشو چې زما د اسماعیل ویښته غوڅ نه کړي زه څنګه غوڅول وکړم الله چې ابراهیم علیه السلام ډېر خفه شو که نه چې زما نه خو د الله حکم پاتې شو نه کېږي څه وکړمه او چړه اوچته کړه او په زور سره راخوشې کړه وی الله اکبر او چې خړ شو جو چړه وچلې د مرۍ پرې کړه چې مرۍ پرې کړه که نه ابراهیم علیه السلام چې سترګې پرانستلې څه ګوري د ګډ مرۍ حلاله شوې ده اسماعیل علیه السلام سید ته ولاړ دی خاندي دلته کې مرۍ د ګډ حلاله شوې ګډ قرباني شوی دی اسماعیل علیه السلام د شانه چغه کړه وی الله اکبر
ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمایلی لا اله الا الله والله اکبر. جبريل عليه الصلاه والسلام چغه کړه الله اکبر ولله الحمد. دا هغه تکبیرات دي دا هغه تکبیرات چې مونږ وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا هغه تکبیرات الله دې نه کې کوس مونږ دا حکم وي چې زامن حلال کې څه خیال له ګران حکم نو ګران حکم د ابراهيم عليه السلام د ذکر قرباني طلب شي او هغه حلال کوله. الله تبارک وتعالى ته د ابراهيم عليه السلام هغه ادا خو خشوي د کنه نه چې دا ورځ راشي مونږ ته تاسو ساروي حلال کړي تاسو حلال کړي سور ثواب پیدا سمره ثواب پیدا بشمیره ثواب سور ثواب دی بشمیره څنګه بشمیره ځکه حدیث مبارک کې راځي وي بكل شعره حسنه په هر وخت باندې صدا یو نه کیدا د ګډ د شاوي وخت به کوش ماري د وې د شاوي وخت به کوش ماري نه هغه بشمیره وخت دي نو نه کيم سدي بشمیره نه کوي. الله تبارک وتعالى دې زمونږ د قرباني په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. الله تبارک وتعالى دې زمونږ د نیکو پتل کې دا قرباني مونږ له اوتلی او الله دې مونږ ته اخلاص نصیب کړي.